الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم ته تسمیه وای. دې تسمیه کې پنځه مباحث ته خیال کوئ. اول تحت لفظي ترجمه د بسم الله، دویم ترکیب د بسم الله، دریم تعیین د قضیه د بسم الله، څلورم حل د الفاظ مفرده او د بسم الله، او پنځم بحث وجوه د ایراد د تسمیه په ابتدا د کتاب. دا خبرې تاسو ته درځي خو برکت دپاره وایي چې د کتاب کې وي دا ټولې ستاسې زده دي. بسم الله الرحمن الرحیم کې اول بحث تحت لفظي ترجمه د بسم الله. تاسو له درځي که نه انشاءالله چاله ورځي بچه سے بول د بسم الله داسې خلک ملیان ترجمه کوي شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی. دا ترجمه سراسر غلطه ده. تاسو اورېدلې ده د ملیانو نه؟ دا غلطه ده. صحیح ترجمه داسې ده: خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم زه شروع کوم. دا تاسو ترجمه د ترکیب مطابق وکړه. خاص هم د کم ځای نه راویسته؟ خاص هم د دې ځای نه راویسته چې تقدیم د ما له حق التاخیر مفید د اختصاص، او وروسته ترکیب کوو چې بسم الله الرحمن الرحیم دا معمول دی او اشراوی عامل دی او دا معمول د عامل نه مخکې شوی دی، اختصاص پکې پیدا شي که مدد هم د کم ځای نه راویسته؟ د دې نه چې دا بعد استعانت دپاره ده. او زه شروع کوم دا هم د اشرعو نه راویسته، ځکه اشرعو واحد متکلم صیغه ده او مؤخره ده. دا به وروسته وایي زه شروع کوم. خو چې ووایي چې شروع کوم په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی، یو خو دې دا غلطي وکړه چې اشرعو مؤخر دی او دا دې مقدم که په معنا. دویم دا دی چې قضیه کې یو نسبت دي، دوه نسبتونه دي پکې ویلي. شروع کوم دا یو نسبت شو په نوم د خدای چې بخونکی مهربان دی، نو دا دوه نسبتونه شو. هلکه تاسو پرې پوه شئ نو دا دوه غلطیان شي. په ترکیب د بسم الله با حرف جر اسم مضاف الله موصوف الرحمن صيغه د صفت ضمیر پکې هغه فاعل صيغه د صفت سره د فاعل نه دا صفت اول د لفظ الله شو. الرحیم صيغه د صفت ضمیر پکې هغه فاعل صيغه د صفت سره د فاعل نه دا صفت موصوف سره د دواړو صفتونو نه مضاف الیه د باش مضاف سره د مضاف الیه نه مجرور د با جا سره د مجرور نه متعلق شتر اشرعو پوری مؤخره پوری. اشرعو پیل سره د فاعل او سره د متعلق نه د جمله فعلیه. تاسو به پوه شئ دا خو یو خبره شو. یا بسم الله الرحمن الرحیم متعلق د تر ثابتون پوری او ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د فاعل او سره د متعلق نه دا خبر شو د ابتدایی د پاره چې مبتدا ده. ابتدایی مضاف و مضاف الیه مبتدا ده. ابتدایی ثابتون بسم الله الرحمن الرحیم. هلکه به پوه شئ. دریم بحث بسم الله الرحمن الرحیم کومه قضیه ده؟ که ابتدایی مبتدا شي او بسم الله الرحمن الرحیم خبر شي نو دا به قضیه شخصیه شي. یا لکه اول خدا ووایي چې بسم الله الرحمن الرحیم کې خبریت ملحوظ دی او که انشائیت پکې ملحوظ دی. که انشائیت پکې ملحوظ شي نو دا بیا قضیه نه ده، دا بیا تصور دی. هلکه پرې پوه شئ ځکه قضایا خو تصدیق دي، تصدیقات نه دي. تاسو پرې پوه شئ چې انشائیت پکې ملحوظ شي انشا شي نو دا به قسم ثالث د تصور شي. تصور اقسام اربعه دي که نه؟ یو دا چې مفردي لکه زیدون. دویم
دا بیا بیرته راوړه که نه بیا بیرته راوړه دوی ظلمي نه داخل دویم دا چې مرکب وي خو تام نه وي لکه غلام و زیدین دریم دا مرکب وي تام وي خو انشا وي لکه هل ضرب زیدون دا هم تصور دی او څلورم دا چې مرکب وي تام وي او انشا هم نه وي خبر وي او په مقام د شک وي بیا هم تصور شو دا قسم ثالث د تصور که انشا شو او که خبر شو چې ابتدایي مبتدا شي نو بیا به دا جمله دا به کومه قضیه شي شخصیه به شي هلکه تاسو پرې پوهېږئ که پرې نه پوهېږئ دې کې په حسوکت دی خو دومره ساده ساده خبره څلورم بحث حل د الفاظ مفرده او د بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم کې اول با راغلی ده په بسم الله کې دا با د څه دپاره د جمهور رایه دا ده چې دا با د استعانت دپاره ده ځکه مستعین استعانت غواړي د الله نه الله مستعان دی زامحشري وایي نه دا با د مصاحبت دپاره د استعانت دپاره هلکه زمونږ او د معتزله یو اختلاف دی او زامحشري خو معتزلي دی که هغه اختلاف دا دی زمونږ چې بنده خالق د خپلو افعالو اختیاریه او دی که نه دی زمونږ مذهب دا دی چې بنده د خپلو افعالو اختیاریه او خالق نه دی کاسب دی خو خالق نه دی ځکه خدای قرآن کې وایي والله خلقکم وما تعملون الله تاسو هم پیدا کړي یئ هغه څه هم پیدا کړي دي چې تاسو څه کړي څه کوئ هلکه پرې پوه شئ زمونږ افعال مونږ مونځ کوو کسب خو مونږ وکړو خو زمونږ د کسب نه وروسته دا مونځ څوک پیدا کړي الله نو خالق د افعالو اختیاریه او د بنده زمونږ مسلک دا دی چې څوک دی الله او بنده کاسب دی او معتزله وایي د افعال اختیاریه او د بنده خالق په خپله بنده دی تاسې پرې پوه شئ د مونږ وایي با د استعانت دپاره ده چې مستعین استعانت د خدای نه غواړي نو دا استعانت پیل اختیاري د بنده شو نو په دې کې بنده مستقل نه دی خدای ته محتاج دی نو د خدای نه استعانت غواړي نو ځکه با مونږ د استعانت دپاره وایو چې خدای مدد ورسره نه وي نو دا استعانت غوښتی شي دی پکې مستقل نه دی ځکه استعانت غواړي او زامحشري څه وایي معتزله وایي نه بنده پکې مستقل دی په خپل افعال اختیاریو کې مستقل دی خدای ته نه دی محتاج هلکه تاسو پرې پوه شئ که پرې پوه نه شئ شرع قاید کې به دا مسله وروسته کې راشي نو هغه وایي با د استعانت دپاره نه ده بلکې د مصاحبت دپاره ده څه دپاره ده مصاحبت دپاره ده ځکه که استعانت دپاره شي خو د دې دا مذهب خرابېږي تاسو سر خلاص شه که نه دویم پکې اسم راغلی اسم کې تاسو اختلاف ویلی چې اصل کې څه هدایت ورنغله دویم پکې لفظ د الله راغلی دی الله لغت کې څه ته وایي او مشتق دی او که نه دی مشتق دا اختلافات تاسې مختصر المعنی کې ویلي دي او اصطلاح کې لفظ د الله علم دی د هغه ذات دپاره چې واجب الوجود دی او مستجمع دی د ټولو صفاتو د کمال بس دا الله تعریف ښه جامع د ټول صفات د کمال پکې او بیا الله کولی دی او که لفظ جزي دی مفهوم د واجب تعالی کولی دی او که جزي دی دا اختلاف هم تاسو شرع تعذیب کې ویل او په مختصر معنی کې مو ویلی دی هلکه پرې پوه شئ علامه تفتزاني هلته وایي والاصح انه علم للذات والاصح انه علم چې علم شي خو جزي شه که رحمان او رحیم دا د خدای صفتونه دي صفتی نمونه د خدای دی رحمان او رحیم مخکې موږ خبره وکړه ترجمه کې چې دا څه صیغې دي یو احتمال دا چې دا د صفت مشبه صیغې او دویم احتمال دا چې دا د مبالغې نو صحیح دا چې دا د مبالغې ځکه که د صفت مشبه صیغې شي نو صفت مشبهه جوړېږي د کم باب نه د لازمین او رحمان او رحیم خو د باب سمیعه نه دي خو متعدي دی رحیمه
جواب دا چا کړی دی چې دا رحمن رحمت منتقل شو بیا د صفت مشبه جوړ شو نقل بابا واسع لیکن دا جواب صحیح نه دی ولی ځکه د سمعانه چې کرامت نقل کیږي دا نقل په هغه ځای کې کیږي چې کوم ځای کې تعجب ملحوظ او مقصودي لکه قذور رجلو قذر رجلو نه قذور رجلو معنا ما اخذه څخه فیصله وکړه تعجب شو او دا مقام خو د مدح دی مقام د تعجب نه دی د صفت مقام دی لہذا صحیح خبره دا ده چې رحمان او رحیم د خدای صفتونه دي او د مبالغې صيغې دي د مبالغه او مبالغه پر رحمان کې زیاته ده د رحیم نه ولې ځکه ابن جینی ویلی دي چې رحمان کې زیادت د مبانیو دی او رحیم کې کمی د مبانیو دی یعنی د حروفو دی او زیادت د مبانیو دلالت په زیادت د معانیو کوي تاسې به پوه شئ نو بیا چا جواب کړی چې رحمان دنیا سره تعلق ساتي او رحیم د آخرت سره دنیا د آخرت نه مخکې ده نو ځکه رحمان پر رحیم مقدم که سره د دې نه چې وروسته کول یې پکار لیکن دا جواب ضعیف دی وجه د ضعف یې دا ده چې صحیح حدیث کې دی یا رحمان الدنیا والآخره ورحیمهما د رحمان تعلق د دنیا سره هم دی او د آخرت سره هم دی او د رحیم تعلق هم د دنیا او د آخرت دواړو رحمان د دنیا پورې خاص کول رحیم د آخرت پورې خاص کول دا بے پیدې خبره تاسې به پوه شئ صحیح جواب دا دی چې رحمان کی اشارت د جلائل النعم ته غټو نعمتونو ته او رحیم کی اشاره د وړو وړو نعمتونو ته نو گویا کې رحیم تتمه شو د رحمان او تتمه د شی مؤخر کېږي د شی نه نو ځکه رحمان پر رحیم مخکې هلکه به پوه شئ دیم جواب دار چې دا غلطه خبره ده چې رحمان کې مبالغه زیاته ده رحیم کې زیاته ده ولی ځکه رحیم په هغه نعمتونو دلالت کوي رحیم دلالت په کیف کوي او رحمان کې اشاره د کم ته ډېر نعمتونو ورکولو والا او د لوی نعمتونو ورکولو والا تاسو په پوه شئ کې په پوه نه شئ نو رحیم کې مبالغه د رحمان نه زیاته شو نو ترقي د ادنا نه وشو چې رحمان د اعلی ته چې رحیم او چې ابن جینی وای چې زیادت د مبانی او دلالت په زیادت د معانی او قاعده د ابن جینی خبره دار منلو نه ده مونږ یې نه منو ولی ځکه حاضر او حاضر حاضر کې حروف کم دي او حال دار چې معنی زیاته ده او حاضر کې زیات دي سلور دي په کې معنی کم البته دې کې نورې خبرې اترې مشته خدا تاسو زده کوي بس دا کافي پنځم بحث وجود د ایراد د تسمیه په ابتدا د کتاب کې بسم الله په ابتدا د کتاب کې ولې ذکر کړه جواب دار چې موافقت د کتاب الله سره راشي ځکه کتاب الله د بسم الله نه شروع دویم دار چې اتباع د حدیث د خیر الانام او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کل امر ذیبال لم یبدا به بسم الله الرحمن الرحیم په وافقه کم د خیر کار چې په بسم الله شروع نشي هغه بے برکت دی مطلب په بسم الله شروع کې چې برکتی شي دریم دا چې د اقتدا د سلف او سلف چې کتابونه شروع کول نو څه چل به کو د بسم الله نه شروع دا خبره خو تاسو زده کړئ ان شاء الله کله اعتراض وارد دي هغه دا چې دعوت دا چې ابتدا د کتاب کې بسم الله ذکر کا او په دې د څو دلیل نه ذکر کا څو دلیلونه درې دلیل نو معترض وایي چې دلائل د علل دي د دعوې دپاره او دعوه معلول دی او د یو معلول دپاره یو علت دي نه درې علتونه تا د یو معلول دپاره درې علتونه څنګه ذکر په سوال باندې پوه شئ د معلول دپاره څو علتونه پکار دي یو علت ځکه حکم د علت سره دایر کیږي چې چېرته علت وي نو هلته حکم راځي یو علت سره حکم راځي که نه نو دوه او درېو ته څه ضرورت شي سوال باندې پوه شئ دې ته وایي توارد د عللو په معلول واحده باندې او توارد د علل مختلفو په یو معلول باندې نه دی جایز هلکه پرې پوه شئ تاسو به جواب وکئ یو علل عقلیه دي او یو علل شرعیه دي دا علل شرعیه دي
او توارد د عللو چې په معلول بند دی هغه کم علل دي علل عقلیه دي دا شرعي دلیلونه شو کنه او علل شرعیو کې خود توارد جایز دی لکه ته وایي چې اودس جایز دی یا اودس فرض دی اول دلیل د قرآن نه دا دی د حدیث نه دا دی د اجماع نه دا دی د قیاس نه دا دی څلور دلیلونه په یوه مسله کې ته پیش کړي دا دلایل شرعیه خو جایز دي توارد د علل عقلیو په معلول واحد باندې نه دی جایز او دلته توارد راغلی دی د دلایل شرعیو چې دا علل شرعیه دي دا جایز دا یو دیم جواب به دا وکړي چې توارد په درې قسمه دی یو توارد علی سبیل الاجتماع دی دویم توارد علی سبیل التعاقب دی او دریم توارد علی سبیل البدلیت لکه به کوئی توارد علی سبیل الاجتماع دی تو درې طالبان اکدم دی برنډې تر دننه نشي دا توارد علی سبیل الاجتماع اجتماعاً راغله توارد علی سبیل التعاقب یو د بل پسې درې طالبان راشي خو یو اول راشي کینی بل بیا راشي کینی بل بیا راشي کینی درې واړه دلته کینی دې ته توارد علی سبیل التعاقب دریم نمبر توارد علی سبیل البدلیت دی راتل په طریقې د بدلیت سره طالب راشي خبره اتره وکړي چې هغه وځي نو بل راشي خپل خبر خلاصه کې هغه وځي نو بل راشي دې ته توارد علی سبیل البدلیت او توارد د علل په یو معلول باندې ناجایز دی او الا چې دا توارد علی سبیل الاجتماع یو معلول د پاره ټول علتونه یو ځای کې یا علی سبیل التعاقب اول ذکر کې هغه کې دی دیم بیا ذکر کې هغه کې دی دریم ذکر کې هغه کې دی دا ناجایز دی او توارد د علل چې علی سبیل البدلیت نو هغه جایز دی الګ ځکه اجتماع د علل پکې نه راځي کنه او دلته توارد علی سبیل الاجتماع لکه بسم الله په سر د کتاب کې ولې راوړل یا خدا دا چې د کتاب الله دغه کړي دا اتباع کړي سړي د خنور کې بس غلې شي بس کتاب دا خبره نه د بل دلیل راته وایي نو یا ورته وایي چې بل درته وایم بلدار چې د حدیث تابعداري کړې ده لږ غلی شي بیا ورته دریم درته وایم چې د سلفو د کتابونو اتباع هم کړې ده ټول دلیلونه خو نه دي راوچې شوي یا وی واورېده بیا بل واورېده بیا دا توارد علی سبیل الاجتماع نه دی او نه علی سبیل التعاقب دی بلکې علی سبیل البدلیت دی هلکه تاسو پرې پوه شئ